السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستانو څنګه یې؟ ښه برابرې سور کوي. د الله نه هیله لرو چې انشاءالله ټول به ښه برابر وي. نن مې تاسو ته انشاءالله یو داسې پیغام راوړی دی، یو داسې بهترینه وظیفه مې راوړې ده. که چېرې تاسو دا ویډیو د اخره پورې وګورئ، انشاءالله په دې کې به تاسو لپاره ډېر زیات معلومات وي. او انشاءالله موږ ویډیو هم ډېر اوږده کوو نه، دې دپاره مختصر کوو چې لږه ټول ملګري ګوري. او که چېرې معلومات پکې وو نو تاسو به لایک او دغه شان کومنټ کې جواب او د هغې سره سره نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ چې ټول ملګري دا وګوري. او که چا زموږ چینل نه سبسکرایب کړی، چینل ځان سره سبسکرایب کړئ چې تاسو ته نور قیمتي وظایف داسې راځي. انشاءالله د هر یو شي باره کې، که د چا اولاد نه وي د هغه باره کې، دغه شانته نور داسې کور کې مسایل جنګ جګړې بې اتفاقي په کور کې، انشاءالله ټول صرف قرآني وظایف به راوړو. انشاءالله د الله نه امید ساتو. دا کومه وظیفه چې ما تاسو ته نن در کوم دا د سوره قصص آیات دی. ربي انی لما انزلت الی من خیر فقیر. دا هغه دعا ده کله چې موسی علیه السلام د فرعون د وجې نه کله چې باس مباحثه وکړه د خلکو سره، هغه سړی په سوک باندې ووهه، قبطي هغه مردار که. نو بیا دی روان شه، 10 ورځې مزل یې وکړو. مفسرین ذکر کوي 10 ورځې مزل نه بعد د به د پاڼې او د ونو پاڼې یو شی بل شی به یې خوړل. نو چې کله د مدین ته ورسېده، هلته هغه د شعیب علیه السلام لوریانې وې، ماشومانې، هغوی هغه اوبه راایستې. چې هغه اوبه یې راایستې نو دوی په خپله شعیب علیه السلام لوریانې چې کوم وي هغه اوبه راایستلی نه شوې، سټ ته یې ګډې راایسارې کړې وې. موسی علیه السلام ته تپوس وکړه دا ولې؟ نو هغه ورته وایي هغه جنکۍ وایي زموږ پلار بوډا دی، او چې کله دا شپنکیان د دې ځای نه لاړ شي نو هغې نه وروسته به موږ بیا اوبه دې ګډو ته ورکوو. نو مطلب که د هغوی نه کمې پاتې شي په هغې به زموږ ګډې او چیلې چې کوم دي دا اوبه وڅکي. موسی علیه السلام چې دا واورېدل نو ایسته هغه دغه له رالی ګوی ته برقه یې راویسته، داسې برقه چې 10 کسو به هغه نه شوه رایستی، 10 کسانو باندې به رایسته. موسی علیه السلام طاقتور سړی و، هغه ځان راویسته. چې کله هغه راویسته او هغه اوبه یې د شعیب علیه السلام لوریانو کوم ګډې چې وې هغې له یې ورکړې، هغوی لاړل کور ته. نو شعیب علیه السلام لوریانې کور ته لاړې او موسی علیه السلام یو سیټ ته کېناسته، ونې سوري ته کېناسته او دا دعا یې وویله ربي انی لما انزلت الی من خیر فقیر. الله چې تا ما ته کم مثال کم شي ته زه محتاج کړم چې هغه روټۍ ده، الله هغې ته زه محتاج شوم، الله هغه ما باندې وخوره. مطلب د خوراک هم را باندې وکړه او کور هم راته راکړه. الله رب العالمین هغه دعا قبوله کړه. لا ټیم دومره نه و تېر شوی چې دوباره د شعیب علیه السلام لوریانې رالي، یوه پکې راله په دوو کې. نو هغه ته ویل ان ابي یدعوکه، زما پلار تا غواړي چې تا له د دې اجر درکړي، دې مزدوري درله درکړي. نو هغې واپس وغوښته. نو څه ګوره موسی علیه السلام دعا وویل، الله رب العالمین ډایرکټ قبوله کړه. نو دې طریقه به داسې چې 11 ورځو پورې چې یو داسې مشکل کار چې لکه مثال هغه کار د نه کېدو ولی سړی بار بار کوي او دا تمنا یې چې وشي، خو لیکن د هغې دپاره څه سبب نه دغه کېږي. اکثر له خلکو تحصیلونه شروع کړي، په تحصیلونو کې دی ناکام شي. د هغې دپاره به زه انشاءالله بله دعا ویم، هغه ډېره زیاته مزیداره ده، هغه به هم زه ویم، خو نورو شیانو کې هم به کار راځي. یا نور داسې یو پروګرام چې بس هغې کې دی بلکل لاچاره شي، کمزوری شي، دا دعا دې ووایي 313 کرت به وایي په یو ځل باندې، چې یو ځل کېناست 313 کرت به وایي، 313 مرتبه. او اول به 3 ورځې، که 3 ورځې کار ونه شي نو 2 ورځې، 2 ورځې چې ونه شي 19 ورځو پورې به انشاءالله مشکل حل کوي. ما په خپله کړې د الله رب العالمین زما قرضونو الله رب العالمین بیا خلاص کړل چې دا دعا ما سرته ورسوله. الله رب العالمین هغې دپاره ترتیب برابر کړ. والسلام. بس ټول ملګري چې کم اورې هغوی کم سے کم لایک ورکوئ، ما ته جواب په کمنټ کې راکوئ، زه به ته نورو انشاءالله مفید وظایف ورکوم. زما مقصد صرف دغه دی چې تاسو هغه د پیسو والا د پیرانو جاهلانو خلکو نه تاسو بچ شئ.